انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مونږ دا ذکر دا قرآن مونږ نازل کړی دی، مونږ د دې حفاظت کو. ځکه هغه رستی کس چې د قافلې کوم را روان دی چې هغه دپاره دا موجود وي چې هغه به څنګه په لاره کې تلل کوي، د الله جل شانو په خپله ذمه اخیستې. ځکه هغه دا ویلی شي چې یا الله زه خو په داسې وخت کې تا پیدا کړم چې هغه وخت کې نه پیغمبر څوک قولو والا نه کتابو. ما کتاب کتلی وې، سترګې دې راکړې وې، غوږونه دې راکړي، خو غوږونه اورېدو دپاره چې دا بیان پکارو، بیان کوونکی نو. سترګې دې راکړې وې، د سترګو دپاره کتاب پکارو چې مطالعه کولی مې، کتاب نو ترمنځه نه. الله جل شانه کتاب الله دا به تر ابده پورې محفوظ ساتي. او د کتاب شرحه دومره احادیث د علماو په ذریعه باندې به د هر راتلونکي انسان غوږو ته رسي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دا هر څه مونږ وکړل، بیا دا انسان په دوه قسمه دی، اما شاکرا یا شاکر دی و اما کفورا.